علیکم دوستانو، نن چې زه تاسو سره په کومه موضوع باندې خبرې کوم ضروري او اهمه موضوع ده. یوې ښځې د خولې دردونکې کیسه ده. هغې لور چې کله واده شوه، د واده په اوله شپه باندې ورسره څه وشول. په غواړه چې هغه د ښځې د خولې خبرې ووایي، خبر شئ واده په اولنۍ شپه ورسره ولې دومره ظلم شوی دی. ټولو ته خامخا اخره وګورئ، هر څه به په خپله پوه شئ. دوستانو، دا کیسه یو مشهور ویب سایټ اخیستې. ښځې په خپل په باره کې لیکلي چې زما د لور واده وشو، په سبا باندې ماته خبر راکړو. دا لور هسپتال ته رسېدلې ده، منجن سیروم یعنې په واټ کې پرته ده. کله چې زه هسپتال ته ورسېدم، هلته یې ماته اجازت نه راکولو خپله لور وینم. په معلوماتو کولو راته معلومه شوه اول ډېره زیاته وخرې او ټکولې ده. زه مې فکر کړی دی بد حالت کې هسپتال ته یې رسولې ده. معلوماتو کولو سره دا خو معلومه شوه باندې دومره ظلم ځکه شوی دی د هغې د بکارت پرده روغه نه وه. دې وجه باندې خاوند یې غوسه شوی دی. ښځې باندې د بدکاره ښځې ګمان کړی دی، هغې سره دغه شانتې بې عمل کړی دی. بیا یې ښځه هسپتال ته رسولې ده. هغه ښځه وایي چې کله زه د دې هر څه نه خبر شوم، خصمان راباندې راپرېوتو، خپو نه مې ځمکه وتښتېده، ځکه چې ما خپله لور په خپلو لاسونو باندې غټه کړې ده. هېڅکله هم داسې غلط کار نشي کولی. داسې څه غلط کار کړی و، یعنې زما سترګې پرې ښکته شوې وې. ټولو سړو او ښځو ته په خپل پیغام کې ویلې کله هم داسې زر فیصله مه کوئ، کله هم خپل کورونه مه ورانوئ. نو د دې په باره کې مختلفو عالمانو او ډاکټرانو ویلي دي، بیا هم وضاحت کړی دی. کله هم تاسو د بکارت په پرده کې په شرمګاه کې یوه نری غوندې پرده وي، د پاکۍ دپاره شرط مه ګڼئ. په خاصې خپل کورونه مه ورانوئ، کله چې دغه پرده د بیمارۍ یا د نور د لوی سفر ټوپ وهلو سره هم شتېدلی شي. چې کارونه دوه کورنۍ بربادېږي، خبره تر دښمنۍ حده پورې رسي. یاد ولرئ چې کومه واقعه پیښه شوې ده، خر هېڅکله هم دا نه و زه دې ووهلی شي او دې ټکلی شي. مرګ حسن حل دا و باید چې د ښځې د تېر ژوند په باره کې معلومات کړی وي. ډېر په زړه کې شک وي نو مور او پلار کره دې لاړ شي، کمل معلومات د هغه ځای نه واخلي. کیسه څرنګه تسلي هم وکړي. نو دا واقعه مې سره ځکه شریک کولم. زموږ په ټولنه کې دا کارونه ډېر زیات کېږي. ستاسو په ځای کې بیا هم څه داسې خبره وي، یو عالم یو ډاکټر سره کښېنئ، په باره کې ورسره خبرې وکړئ. هغوی به ستاسو به نور هم طاقت وکړي. هم بغیر د معلوماتو ظلم او تشدد مه کوئ. داسې خبرونه هم اورېدلي دي. سر وختونو کې د واده په شپه باندې ښځې جلې شوي دي. معلوماتو کولو سره معلوم شوي دي هم همدغه خبره وي چې داسې کارونه ځانونه وساتئ. خپل د خوشحالۍ کور هېڅکله هم وران نه کړی شي. عزتمنو، دا یو معلوماتي ویډیو تاسو سره موږ نن شیر کړ. د زړه پورې ویډیوګانو دپاره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان وکړئ. یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.